موضوع دا اللہ رب العزت سرا دا محبت پبارکے چه اللہ رب العزت دا خپل بنده سره څومره مینه کوي او بنده دا الله سره څومره مینه کوي. ځکه الله فرمایي چې ان ارضی واسعه، زما زمکه قلاو ده، فایای فاعبدون، چرته چې زما عبادت کوا. الله رب العزت تا هغه بنده ډیر محبوب وي چې دا الله عبادت کوي، دا الله سره په عباداتو کې، دا الله سره په صفاتو کې، دا الله سره په معبودیت کې، دا الله سره هیڅوک شریک نه جوړي. نو الله فرمایي فاعبدون، پس ګوره زما بنده زما سره په عبادت کې شریک څوک نه کې، فاعبدون، بس زما عبادت کوا. کم انسان چې صرف د الله رب العزت عبادت کوي، الله نه غوښتنه کوي، نو دغه انسان الله ته محبوب وي. که چېرې د الله رب العزت د عبادت نه هټ کر واوښتېده، نو الله رب العزت ورته بیا بنده نه وایي، بیا ورته وایي کل انعام، په شان د زناورو وي. بیا ول الله رب العزت زناور استعمالوي او بیا ورته عقل والا نه وایي، ولکن لا تشعرون. بیا ورته الله فرمایي چې دې کې شعور هم نشته، شعور په زناور کې. خو دغه انسان دومره بدبخت شي چې بیا پکې عقل خو لرې خبره ده، د زناور غوندې پکې شعور هم بیا نه وي. نو الله رب العزت هغه بنده باندې ډېر یعنې ځان ته یې نږدې کوي، ځان ته یې په مرتبه کې راوچتوي. هغه یو بنده الله فرمایي چې زما عبادت کوي، بس بل چا عبادت نه کوي، نو ما ته محبوب دی، ما ته را نږدې دی. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي، وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل، وی کله چې الله رب العزت د چا سره محبت کوي، نو په اسمان کې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ته او فرمایي دی خوا راشه. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرضو کی یا رب کریم حاضر یم، وی دا پلان کی بنده سره زه محبت کوم، تم ورسره محبت وکړه. جبرائیل علیہ السلام چې لاندې راکوشي، ملائک ورته عرضو کی دا الله رب العزت څه حکم وکړه. جبرائیل علیہ السلام ورته فرمایي وی الله رب العزت ما ته حکم وکړه چې زه د دغه بنده سره مینه کوم، تم ورسره وکړه. او ای ملایکو تاسو هم واورئ، تاسو هم د دغه بنده سره محبت وکړئ. په اسمانونو کې اعلانونه وشي چې د پلانکي سره محبت کوئ. دغه محبت بیا په اسمان کې نه ایسارېږي، بیا حکم وشي ځمکې ته لاړ شه، په ځمکو کې اعلان وکړه چې زما د پلانکي بنده سره محبت دی. ای زما بندګانانو، ای زما مخلوقه، د پلانکي سره محبت وکړه. اواز نه اورو په زړه کې، الله رب العزت ما و تا ته وغورځوي چې ای زما بنده پلانکي سره محبت کوه، ولې زما ورسره محبت دی. نو الله رب العزت دا دومره لویه مرتبه چې خپل بنده ته ورکوي چې زه ورسره محبت کوم، دا صرف په یو ټکي چې الله فرمایي چې فاعبدون، بس ما عبادت کوه، بل څوک شریک نه. دغه مرتبه په محبت چې ملاویږي، دا د الله رب العزت په عباداتو ملاویږي، دا د الله رب العزت په بندګۍ ملاویږي. او دغه مرتبه دا صحابه ګټلې وه
په دې صحابه عمل کړو دا د صحابه په وجود کې راغلی وه کله چې د قرآن شریف دا آیات الله را نازل کا د څلورمې سپارې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وی تاسو هرگز نیکی نشي حاصلولی نشي رسیدی تر دې پورې مما تحبون هغه چې تاسو ته محبوب وي هغه شی زما په لار کې چې صدقه کوي تاسو به رب ته ورسئ تاسو به نیکۍ ته ورسئ د الله رب العزت څخه به ستاسو حقیقي مینه پیدا شي ابو طلحه رضی الله تعالی عنه راغی بیر روحا دا د ده یو ښکلی باغ و د کجورو نه ډک باغ و په منځ کې دلته اوبو کویم و خو چې طلحه رضی الله تعالی عنه دا آیات واورېد نبی علیه السلام ته راغی وی دا الله پیغمبره الله رب العزت نوی آیات را نازل کا د نیکۍ په باره کې نبی علیه السلام ورته فرمایي او وی دا الله پیغمبره تاسو ګواه اوسئ بیر روحا دا ښکلی باغ د الله پیغمبره ما ته په ټولو مالونو کې محبوب مال دغه باغ دی د الله پیغمبره مما تحبون دا راته ډېر خوښ دی د الله پیغمبره دا مې د الله په لار کې ټول صدقه که نبی علیه السلام ورته فرمایي بخن ذاک مال رابح وهو څه ښکلی مال څه ښکلی پیدې والا مال دی د الله په لار کې ورکړه صحابه هغه نقش قدم چې کوم الله ته خوښ و الله محبوب کړی و ځان ته چې فعبدون صرف زما عبادت وکړه هغه صحابه په داسې عمل کوه نن خو ما ورته چې توره چیله یې ملالی د بابا په نوم یې حلالی نن چې ته ډولۍ کور ته راوړې ډولۍ ناوړې ستا د ګاډي نه کوزه شوې دی ای مسلمانه ته د هغه ګاډي مخې ته توره چیلۍ حلاله کې توره چرګ حلاله کې مقصد دې څه دی مقصد دې دا دی چې تور شی به حلال کم پیر صاحب راته ویلي مولا صاحب راته ویلي جی منجور صاحب راته په زیارت کې ویلي چې حلالې که برکتونو به ډک شي ای مسلمانه دغه چرګه دغه چیلۍ که په زړه کې دې دغه وي ای مسلمانه واوره دا دې د غیر الله دپاره حلال کړه ولې وجه دا وه چې تا دا تور شی خاص کړی م دې دپاره دی چې تور شی حلال کړه مسلمانه دغه عبادت صرف د الله دپاره و په دغه عبادت صرف د الله دپاره و افسوس چې مسلمان مخلوق ته ورکړه الله رب العزت به ما او تا محبوب اله جوړوي کله چې دا عبادت موږ صرف د الله دپاره وکړو والله چې په زړه کې دې د ذرې قدرې نقص راغی او په عبادت کې دې شک پیدا شه پوه شه مسلمانه چې زما سره د الله مینه محبت نشته الله فرمایي ای زما بنده سترګې دله ما درکړې بنده پوزه دله ما درکړه غوږونه دله ما درکړه خوله دله ما درکړه شونډې دله ما درکړې بنده د سر نه والې تر ویښتو پورې دله هر څه ما درکړه افسوس چې دغه قیمتي وجود چې یو سترګه په ټوله دنیا نه ورکې ای زما بنده لارې دا دې د مخلوق په قدمونو کې وغورځو بنده ته خو ما ډېر قیمتي پیدا کړی وې فایای فاعبدون فاین تصرفون چرته ځې مانه ما لره شکنه زما بنده چې محبوب دې جوړم ځای د جنت کوم د صحابو ته دغه مقام ولې الله ورکا دا یې ځکه ورکا چې هغې دا ټوله زندګي دا د الله رب العزت په دربار کې وغورځوله چې یا الله ستا د دربار نه بغیر بل هېڅوک زمونږ نشته هغې دغه مقام ته ورسېده چې الله ورسره بیا د مینې محبت اظهار کوي رضی الله عنهم ورضوا عنه ای زما بندګانانو
اے زما د پیغمبر علیه السلام صحابه رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه ستاسو نه راضي یم، تاسو ما نه راضي شئ. ولقد عفا عنکم، الله فرمایي چې ای زما صحابه د پیغمبر علیه السلام صحابه او زما بندګانانو هر څه مې دله معاف کړي دي. او بیا الله مهر لګوي چې زما بندګانان به ستاسو نه بعد راځي. یا الله څنګه عبادت وکړو، یا الله څنګه ستا سره مینه محبت وکړو، یا الله څنګه ستا در ته ځان ورسو. الله رب العزت خپل بندګانان په دنیا په دې قرآن کې مثال پیش کا، یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. ای زما بندګانانو که د ایمان او د محبت نقش قدم غواړئ، ای زما بندګانانو که ما ته ځان راسول غواړئ، ای زما بندګانانو دغه صحابه ته وګوره، بس دغسې راشه زما محبوبي. صحابه داسې نقش قدم خپل کا، صرف او صرف د چا د مینې دپاره، د رب د مینې دپاره. افسوس موږ نن هغه جنت د بیر په پیر په خپو کې لټو. اے مسلمانه، ته پیر ته ځې، ته مولا ته ځې، ته شیخ القرآن ته ځې، شیخ الحدیث ته ځې، مه ځه. ای مسلمانه، زما او ستا پیر، زما او ستا رهبر، زما او تا ته لار ښودونکی هغه زما په کور کې موجود دي. مور او پلار دي، مولا پرېږده، پیر پرېږده، شیخ القرآن شیخ الحدیث پرېږده، لار شه خپلې مور او پلار ته کښېنه. ورته وایې مورې پلارې پلاره کار مې دی، کار مې بند دی، دعا راته وکړه. ته ګوره څنګه دروازې کولاوېږي. موږ او تا مخلوق کې هر څه وکړه، ولټو د مور او پلار خو هغه دعا ده والله چې د اسمانونو دروازې کولاوي، خو هغه دروازه چې کولاو الله کولاو کړې ده د مور او پلار دعا. ای مسلمان، هغه ما او تا بنده کړه، ما او تا د پیر، ما او تا د منجور دروازې ځان ته کولاو کړې، او د هغې دروازې کولاولو هېڅ حقیقت نشته. نو الله رب العزت د خپل بنده سره دومره مینه کوي. دا ټوله مینه الله په خپل عبادت کې ایښودې. موسی علیه السلام را روان دی په لاره باندې، یو شپونکی وکت، هغه شپونکی لګیا دی او اواز کوي یا رب کریمه ته به چرته یې؟ فاینه چرته به یا ربه چې زه په تا باندې د خپلو چینو دا پی وڅکم. یا الله ته به چرته یې؟ یا الله چې زه ستا په سر کې ږمنځ ووامه. دا الفاظ واوره څنګه الفاظ استعمالوي. یا الله چرته به یې چې د خپلو دا چینو سوچا غوړي در باندې وخورم. دا اوس عشق و محبت. موسی علیه السلام ورته فرمایي چوپ شه، دا څنګه خبرې کې. موسی علیه السلام باندې وحی راغله او ورته وحی ورته جبرائیل علیه السلام ورته عرض کوي چې د الله پیغمبره الله رب العزت راولېږم چې زما دا بنده زما نه مو جدا کوه، دا ډېر په عشق و محبت کې لګیا دی، دا بنده زما نه مو جدا کوه. ای مسلمان، الله دومره خوشحالېږي، الله دومره مینه کوي. الله یو ځل یو کس لګیا دی، چغې وایي صمد صمد، خپل بت ته صنم 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 آواز کوي، بت ته آواز کوي، بت ته چغې وایي او د خولې نه غیر اختیاري وځي احد احد. الله رب العزت فوراً جواب ورکوي زما بنده وایه څه فریاد دی دی، څه فریاد دی دی وایه. الله رب العزت دومره مینه محبت کوي. خو افسوس هغه رب چې د هر څه ذمهوار دی، نن مونږ هغه پرېښوده. هغه رب چې زه او تا یې پیدا کړي یو، دا ټوله دنیا یې پیدا کړې ده. الله فرمایي لله الواحد القهار، الله فرمایي واحد قهار زه یمه. لمن الملک اليوم، څه شو بادشاهان چې ځان ته په دنیا کې بادشاه ویلو، ځان ته یې پیر صاحب ویلو، ځان ته یې لوی سړی ویلو، څه شو نن هغه مې د ټول د مخ د ځمکې نه ختم کا. ای مسلمانه، د دې ټولو خلقو ختمېدل دي، خو صرف او صرف عبادت
صرف او صرف چغه رب تواها ته ګوره چې ستا څنګه کار کوي ستا په ذهن کې سوال راشي چې یا رب کریم ډېرې مودې نه سوال کو یا الله سوال مې نه قبلېږي الله رب العزت فرمای حدیث مبارک کې راځي مفهوم مبارک کې داسې دی چې هغه چا باندې الله غصه کېږي چې د الله نه غواړي زما استاد هر یو سوال الله رب العزت په لوح محفوظ کې لیکي بعض سوالونه راته قبول کړي بعض راته پرېږدي ولې وجه دا ده چې کله ستانه بچی 10 روپۍ غواړي بابا 10 روپۍ راکا ستا په زړه کې اراده چې وله ورکومه خو لږ دا بچی کوې ولې ته ورسره مینه کوې ولې کله ته خوا شي کله دې خوا شي بچي ته دې کور کې په جرام شي هغه سره ستا مینه وي لنډه دا چې اخر کې 2 منټه بعد 3 منټه بعد پیسې ورکې او بیا چې هغه په جرام شي ستا په زړه کې د هغه دپاره لور درد پیدا شي خو هغه مینه ته نه خوا کې یاد ساته والله دغسې مینه رب کوي والله دغسې مینه محبت رب کوي چې پرېږده چې زما د بنده مانه کال ورسره غواړي والله چې رب پرې خوشحالېږي پرېږده چې زما د بنده ماته د سترګو نه اوښکې توی کړي دا رب دومره مهربان دی او دا اوښکه والله دغه دعا والله دا د قیامت په ورځ به پته لګي چې الله رب العزت زما او ستا دا سوالونه راوړاندې کړي چې بنده دا دې غوښتي وو دا دې غوښتي وو په دنیا کې مې نه وو درکړي بنده راشه چې اوس یې نعم البدل درکړم هغه اجرونه چې وګوري هغه نعمتونه چې وګوري دغه سړی به چغې وایي چې یا الله ما نه دې په دنیا کې چې یو سوال هم نه وی قبول کړی ټول دې راته دلته پرېښي وي دومره رب خوشحالېږي دومره رب د خپل بنده سره مینه کوي خو لیکن دغه رب نن مونږ پرېښی دی انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وی نبی علیه السلام وفرمایل وی کله چې یو کس په سورلۍ باندې سور وي دومره الله په توبه خوشحالېږي وی دا چې روان شي یو شار ځنګل ته لاړ شي و هلته کې د ده نه خپله سورلۍ روکه شي د ده سره هېڅ نه وي هر څه د ده سره نور څه نشته سورلۍ باندې خوراک او څښاک دې غیب شو وی دا راشي او یو ځای کې کښېني دا به څومره تکلیف کړي دا به په دې انتظار وي چې بس هسې مرم هېڅوک نشته وی ناګهاني دغه سورلۍ ده ته را مخامخ شي او دا چې د خپله سورلۍ وویني د خوراک سامان پې پروت دی د ده زندګي پټ شوه دا څومره خوشحاله شي او نبی علیه السلام فرمایي دا په خوشحالۍ کې دومره الفاظ ووایي چې یا ربه ته مې بنده یې زه دې رب یم دا د خوشحالۍ نه ووایي څومره به خوشحاله نبی علیه السلام فرمایي الله رب العزت د دې سړي نه زیات د خپل بنده په توبې خوشحالېږي د دې نه زیات حالانکې الفاظ چې وګورې د کفر دي لیکن دا د خوشحالۍ د غیر اختیاري د دې د خولې نه ووته خو دا د کفر نه دي یا الله ته مې بنده یې او یا الله زه دې رب یم دومره الله خوشحالېږي په توبه دومره بنده سره مینه کوي یو خو ما وتایو چې دا د کفر پتې په خلقو لګو یو عالم به خطا شي خو د کفر فتوا به نه وي هغه د خپلې خبرو نه رجوع وکړي لکه زمونږ او ستاسو په معاشره کې یو مفتی صاحب مفتی منیر شاکر شهید رحمه الله هغه د دنیا نه لاړه یو کس لګیا دی وی دله چې څوک شهید وایي وی دا خو لرې خبره چې دته مسلمان ویلم کفر دی دته به مسلمان هم نه وایي ای مسلمانه چې ته وایي چې دا کافرو ته میډیا ته راشه قرآن په لاس کې راواله او دا ووایه چې په ما د ښځه په 3 کالو طلاق کوي چې دغه مفتی مون شاکر دا مسلمان نه و وکه قسم که ته دومره غیرتي وکه قسم او هغه چې کومې خبرې کړي دي دا یاد وساته بعضې مسایلو کې به اوس زمام اختلاف وي خو که ته وایې چې هغه د حدیثو نه ټولو نه انکار د چا پلار هم نشي ثابتولی او ته چې د وابي حدیث نه منې ته سوچه مسلمان یې علی حدیث چې د حنافو حدیث نه مني ته سوچه مسلمان یې هغه په شمېر یو څو حدیث نه منو ده
وهغه هم داسې نه منو ده هغه وایي زه قرآن پیش کوم چې په قرآن کې داسې راځي او په حدیث کې داسې راغلي هغه د خپله رایه او د علماو قول یې پیش کو په دې د چا پلار هم کفر نشي ثابتولی چې یو سړی د ټولو حدیثونو انکار وکړي هم کافر ورته نشي ویلی ته په کوم ځای کې پروت یې په خلقو د کفر پتوی لګوه افسوس دا دی چې مسلمان پوهېږي کار به ډېر لرې تللی او بیا چې د ده ملا پسې څو خبرې وکړي هغه ساقي جان چې څه خبره کړې اختلاف یې ورسره کړی وروره په هغه باندې بیا د کفر پتوی اوله کافر اوله د علم بېزتي کړې او ته چې دا شپه ورځ کې ته سوچه مسلمان یې او دا حدیث چې خلک پیش کوي چې چا د علم ګستاخي وکړه نو ته د نبي علیه السلام ګستاخي وکړه او چا ته نبی علیه السلام ګستاخي وکړه د الله ګستاخي وکړه دا کافر شو دا حدیث په سند راته صحیح ثابت کا دا غز او دا میدان قیامت پورې چیلنج دی دا حدیث راته صحیح ثابت کا د سند سره نشته خدای ته وګوره ته پردي کور ته کاڼي مه وله ستا کور ته په کاڼي نه راځي ته چې پردي کور ته کاڼي وړې والله دا یاد وساته ستا کور ته به خامخا یو راځي نو مسلمانه د الله سره مینه محبت جوړ کړو مسلمانه کفر پتې مه لګوه مسلمانه دغه مینه محبت صرف د الله په کلام جوړیږي خو افسوس دا د ما ورته پرېښی سیده زمیره رضی الله تعالی عنها دا د ابوجهل خادمه وه غلامه وه دی به د کور دغه خدمت کو دی ایمان راوړه ابوجهل ولوی د ایمان نه واوړه دا ورته فرمی ایمان نه پرېږدم ابوجهل راونیوه او ویې وخله او داسې ووخله چې د سترګو دغه نظر یې لاړه ابوجهل وله بیا پیغور ورکوي وی غوره زما خدایانو ستانه نظر واخیست او ته وایې چې رب یو دی اوس د خپل رب نه د نظر تپوس وکړه چې تاله الله خپل نظر درکړي نو سیده زمیره رضی الله تعالی عنه کمرې ته لاړه او سوال شروع کړه او رب ته چغې وی یا ربا تکلیف دی راکو ما برداشت کو یا الله اډوکي زما دی مات کا یا الله ما برداشت کو یا الله نن ستا په ذات کې دی راله یا الله دا نشم برداشت کولی یا الله ستا په ذات کې ګستاخي کوي یا الله دا نشم برداشت کولی یا الله سوال درته کوم منت درته کوم یا الله ستا د نوم خاطر راغی یا الله ماله نظر راکا سیده زمیره رضی الله تعالی عنها چې په مخ مبارک لاس راکاږي سترګې ولا الله روغې رموټې کړې زما استا داسې رب دی زما استا رب هغه څه کوي والله چې د دنیا دا ټول پیرانې نشي کولی خو افسوس دا دی چې کم صحیح در دی هغه مونږ پرېښی د الله درونه تاسو لیدلی د پیر صاحب او د منجور صاحب در خو به تاسو لیدلی کاکا صاحب او پلانکی صاحب د الله در مونږ تاسو لیدلی هغه دا جوماتونه دي دا د الله درګاهونه دي دې له راشه ته خو الله ته وجاړه ته خو الله ته فریاد وکړه ته ګوره چې الله کومه معامله کوي زمونږ په دې جومات کې یو کس دی نوم یې نه علم هغه چې معمولي خبره شي هغه به رامنډه کړي په جومات کې به 2 رکعته نفل وکړي ما ورسره بله ورځ یو شي مشوره کوله ما ته وایي صبر وکړه 2 رکعته مونځ کړو 2 رکعته مونځ یې وکړه ما ته وایي چې بس الله رب العزت ما ته په ذهن کې یو خبره واچوله هغه سړی اهل حدیث دی دا مو واورئ ما په زړه کې وی چې والله ستا د ایمان زمونږ کروڑهاو چندو ایمانونه ستا په د یو ایمان پسې نشي رسېدی ولې مسلمان به د ځان نه اوچت ګڼي دا خو ما ورته وایو چې د بلې ډلې مسلمانو کافر راغی داسې وایو که نه وایو ای افسوس مسلمانه ګوره دا څه چا نه غواړه صرف رب ته محتاجي چاته کوه رب ته سوال چاته کوه رب ته جاړه چاته صرف رب ته جاړه مخلوق پرېږده چې ښکته و پورته ښکته و پورته ټول عمر په دې کې تېر کې چې ښکته و پورته او ښکته و پورته او قبر ته به دې په سپینه ګیره ویسو نو چې قبر ته ځې نو چې دا ګیره سپینه ښکته کوي دا صرف رب ته ښکته کا چاته داسې نه السلام علیکم نه السلام علیکم
دا پاک ځای دی، دا پاک صرف رب ته ښکته کړه. یو مسله غدا ما ابروز یو مسله کړې وه د سیدانو په باره کې. نو یو کس ما ته په واتساپ باندې میسیجونه وکړه، هغه د بونیر دی. هغه ما ته وویل او اوسېږي په سوات کې. ما ته وویل چې سید علي شاه صاحب رحمه الله، الله دې موږ ټول وبخي، وایي هغه اصل نه عربي و هغه سید دی. ما ورته وویل ما زه هغه ملا نه یم چې ما له دلیل میلاو شي زه یې منه، خو چې دلیل راته وښایه. نو ما ته وایي چې دا شجره نسب یې راواستولو په 3 صفحو کې. ما ته وایي دا 3 صفحې مې در واستولې او دا وګوره او دا سند که نبي علیه الصلاة وسلام ته نه یې رسېدلی زه یې ستا سره منم. ما چې وکته ما ورته مې بلکل دې صحیح ویل. نو زه په هغه مولیانو کې نه یم چې ماله به څوک جواب راکړي او زه به وایم چېرې دا صحیح نه دی. ما زه هغه مولانو کې نه یم، زه یې منم. ما زه د خپل مقتدي خبره منم چې ما کې څه غلطي و، ما ته وایي چې استاد جي دا مسله دې غلطه کړې، زه یې منم. خو چې دلیل بغیر د دلیله موږ څه نه منو. دا قرآن او د نبي علیه السلام صحیح حدیث دا موږ ته په سند را رسېدلي، موږ یې ځکه منو. یو خبره به د نبي علیه السلام شان به پرې اوچتېږي، خو چې سند دې نه وي موږ یې نه منو. دا به زما او ستا عقیده یې ګورئ. مسلمانه چې دې عقیدې کې دې شک وکړه که نه به بیا ډېر به لرې پرېوځې. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د الله رب العزت سره صحیح مینه محبت کولو توفیق راکړي. والله دې موږ خپل محبوب بندګانان